ډاکټر صاحبانو نن چې کوم ټاپک ته هغه ابزورپشن اف ډرګ په باره کې ده، یعنی د دوا جذب. خو د ټاپک نه مخته زه یو څه لنډ انفارمیشن در کوم. په تیرو لیکچرو کې موږ فارماکالوجي په دوه برانچو کې ډیوایډ کړې وه، یو فارماکو کاینیټیک و، بل فارماکو ډاینامیک و. فارماکو کاینیټیک څه ته ویل کېده؟ یعنی د موږ بدن د دوا سره څه کوي، دغه فارماکوکاینیټیک ویلي، یعنی what the body does to the drug. په دغه کې څلور ټاپکس ومینلی، یعنی ابزورپشن، ډسټریبیوشن، میټابولیزم او ایکسکریشن. دغه څلورو ته یو ځای یا کلیکټلی موږ فارماکوکاینیټیک وایو. په فارماکوډاینامیک کې څه دي، کوم کوم ټاپکونه دي؟ په دغه کې به موږ ریسپټر باره کې، ریسپټر یعنی ډیفرنٹ ټایپس، مختلف ریسپټورو بارو کې به سټډي کوو، او سره دغه سي میکانیزم اف ایکشن اف ا ډرګ، د ډرګ میکانیزم به وایو، او هغه نه بعد افیکټ به وایو. افیکټ یعنی تھراپیوټیک او ایڈورس افیکټ به وایو. نو دغه ټولو ته بیا یو ځای فارماکو ډاینامیک وایو. نن چې د موږ کوم ټاپک ته هغه ابزورپشن اف ډرګ ده، یعنی په فارماکوکاینیټیک کې کوم یو ټاپک ده؟ ابزورپشن. چې کله دا موږ وایو هغه نه بعد به ډسټریبیوشن، میټابولیزم او ایکسکریشن سټیپ بای سټیپ پر روانو لیکچرو کې وایو. دا فارماکوکاینیټ چې کله کمپلیټ شوه بیا به فارماکو ډاینامیک شروع کوو. نو اوس ډاکټر صاحبانو راځو خپل ټاپک ته چې ابزورپشن اف ډرګ. ابزورپشن اف ډرګ چې څه ویل کیږي؟ د transfer of drug from the site of administration to the bloodstream. یعنی د ټرانسفر اف ا ډرګ، د دوا انتقال فرام د سایت اف ایڈمنسټریشن، د تطبیق د جنا ټو د بلډ سټریم، د وینې جریان ته. یعنی د دوا انتقال دا د تطبیق د جنا د وینې جریان ته، دغه موږ وایو ابزورپشن اف ډرګ وایو. فار ایگزامپل سایت اف ایڈمنسټریشن زه دلته اورال اخم، اورال روټ. که چیرې یوه دوا اورالي موږ واخلو، هغه به راځي اسوفیګس له لارې سټومک ته، بیا انټسټاین ته، انټسټاین نه به دا ابزورب شوه بلډ سټریم ته. دا دوا رااله بلډ سټریم ته. دا یو ډرګ و چې سایت اف ایڈمنسټریشن دلته موږ اورل روټ اخیستی. اورل نه اورالي که چېرې یوه دوا واخلو، هغه اسوفیګس، سټومک، ورسره بیا انټسټاین ته، انټسټاین نه دا ابزورب شوه بلډ ته یا د وینې جریان ته. نو دغه ټول پروسس ته موږ څه وایو؟ ابزورپشن وایو. دا خو ما درکو سایت اف ایڈمنسټریشن د اورل روټ اگزامپل. دغسې که ته چېرې انټرا مسکولر مخې، یعنی انټرا مسکولر انجکټ کوي یوه دوا مسل ته، مسل ټیشو نه بیا چېرې ځي؟ بلډ سټریم ته ځي. دا مې یو ابزورپشن ده. یا سبکیوټینس لارې نه ته یو دوا انجکټ کوي، نو هغه به فیټي ټیشو یا سبکیوټینس ټیشو ته ځي، هغه نه به بیا هم چېرې ابزورب کېږي؟ بلډ سټریم ته. نو دغه ته ویل کېږي ابزورپشن. خو کوم یو روټ ته چې په هغه کې ابزورپشن ته اړتیا نه لرو یا په هغه کې ابزورپشن نه وي، نو هغه آی وي روټ ده. ډاکټر صاحبانو آی وي روټ یو واحد روټ ده. آی وي روټ یعنی انټراوینس روټ. انټراوینس روټ do not require absorption. یعنی د انټراوینس روټ لارې که دوا موږ ورکوو، هغه کې ابزورپشن سټیپ نشته. ولې نشته؟ بیکاز drug is injected directly.
directly into the vein. ډاکټر صاحبانو ځکه چې دوا موږ ډایرکټلی مطلب مستقیمه په وین کې انجکټ کوو نه یعنی ډایرکټلی سیستمیک سرکولیشن ته انجکټ کوو دوا نه هغه کې دی ابزورپشن سټیپ نسته انټراوینس ځکه خو دا ټولونه فاسټست اکټینګ روټ ته خو که چیرې ګوره ته یوه دوا اورلی واخلي هغه به راځي سټومیک د سټومیک د انټسټاین ته بیا به دا دلته بیریر دي مختلف سیلز دي لکه د انټسټاین سیلز دي انټروسایټ سیلز یا دلته په ویزلز کې انډوتیلیل سیل دي هغه به کراس کوي بیا به راځي بلډ سټریم ته نه دغه مرحله یو وخت نیسي نه دغه ځکه آی وی سي دا بیا دغو شیانو ته ضرورت نشته د سیل نه تیریږي ډایرکټلی سیستمیک سرکولیشن ته انجکټ کیږي نو دغه ته ځکه موږ ورته وایو چې دغه کې د ابزورپشن ضرورت نشته او بل دا فاسټست اکټینګ روټ هم ځکه ګڼل کیږي آی وی روټ دا خو ډاکټر صاحبانو ابزورپشن سو او څو اگزامپلو په ترو تاسو ته ما درو خو چې ابزورپشن څه شته ویل کیږي اوس راځو د میکانیزم اف ډرګ ابزورپشن یعنی په کوم میکانیزم دغه یوه دوا چې په انټسټاین کې وه او بخښئ دا دوا چې په انټسټاین کې وه دا په کوم میکانیزم راغله بلډ سټریم ته دغه انټسټاین چې دا اپیتیلیل سیل لري دلته اپیتیلیل سیل دي چې ورته ویل کیږي انټروسایټ سیلز دا انټروسایټ سیلز دي یعنی حجرې دي انټروسایټ سیلز ورته ویل کیږي دغه چې دا کوم کیپلري ویزل چې ما ډرا کړی کیپلري دلته هم سیلز موجود دي چې ورته انډوتیلیل سیل ویل کیږي انډوتیلیل سیل دغه سیل ته بیا انډوتیلیل سیل مطلب حجره نو ډاکټر صاحبانو که دلته موږ تاسو ورته وګورو دا دوا د انټسټاین لومین نه څرنګه کیپلري لومین ته راغله دا به یې ورې دا انټروسایټ سیل نه هم تېرېږي ورسره دا کوم چې انډوتیلیل سیل ده دغه نه به هم دا تېرېږي بیا به راځي بلډ سټریم ته نو دا د حجرې نه چې تېرېږي دلته کوم میکانیزم د دوا استفاده کوي تر څو دا د سیل یا د حجرې نه تېر شي دغه فیزیولوژیک کې موږ تاسې ویلي دي چې دا یو حجره یا سل په کوم میکانیزم باندې مواد اخلي یا کوم میکانیزم باندې مواد تېروی شي هغه څلور قسمه یا پنځه قسمه موږ ویلي وو یا به پیسیو ډیفیوژن وو یا به فیسیلیټیټیو ډیفیوژن وو دغسې اکټیو ترانسپورټ یا انډوسایټوسیس نو دغه هم ډاکټر صاحبانو سیلز دي دلته هم دوا که چیرې دغه لومین راتله د دې ویزل لومین ته نو د حجرې نه به تېرېږي چې د حجرې نه دې تېرېږي د حجرې میکانیزم د ترانسپورټ دغه څلور دي دلته به هم دوا یا به پیسیو ډیفیوژن راځي یا به فیسیلیټیټیو یا اکټیو یا دغسې انډوسایټوسیس په ذریعه باندې نو دغه یو موږ وایو چې پیسیو ډیفیوژن څه ته ویل کېږي او کومې دواګانې په پیسیو ډیفیوژن په ذریعه باندې د انټسټاینل لومین نه راځي کوم چې ویزلز لومین ته یا کیپلري لومین ته یا سیستمیک سرکولیشن ته په کوم میکانیزم باندې راځي یو وایو او ځان پې کوو اوس راځو ډاکټر صاحبانو میکانیزم اف ډرګ ابزورپشن یعنی میکانیزم اف ډرګ ابزورپشن وایو